नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा ख़ुगो मुसलमानानो रुणो ख़ुएंदो मैंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान कड़ीर हम लुई ज़िंदगी मुंदा की औदय बुजुर्गुनो कालो ज्वांदेवी बल्कि चे सोना मखलूक़ात थी दा टोल मखलूक़ात पा एवं रज़े दे दुनिया न रुखसतेगी कदता द इब्लीस लाइन हमरा उमर हम वर्कशी चे हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम न वड़ांदे पैदा शवे दे और उस पूरे दया मौजूद दे और कलच अवलनेश पहले द क़यामत वाला गागी नोदेब अलता मुर्दारेगी दुमरा लोई ज़िंदगी द तबिलाव शवे दा खुबिया बहो दय ख़त्मेगी चा द पारा हम पदी दुनिया की हमेशा हमेशा द पारा बका निश्ता। अल्लाह ताला जल्ल जलालु अम्मा नवालुहु कुरान पाक के फरमाई कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर यो कसो न मर्ग ज़ाइक़ा सकून के दा यानी हर मखलूक बा खामरी बहरहाल तो उगदे ज़िंदगी बांधे सो को नशी पाते के दले नमुंग तासो टोल बमरो उस युवा बला ज़िंदगी ब्यारा रवाना दा चाहे ता आलम बरज़ख हुआई और द कब्र ज़िंदगी वर्तवाई। कब्र ज़िंदगी ज़रूरी न दा छे मा औता दे खाम खा प कब्र के यू बेवमा औता सरा हलता नकिर मुनकिर राज़ी और सवाल व जवाब बकई नमा औता सरा सवाल व जवाब हर चेर तक की देशी कब्र के यू क उबो के यू दज़म के द पासा पसेहरा के यू और कमूंगा द जनावरो अदमारानो पखेटे उठो के यू खाम खाबा मा औता द पारा सवाल व जवाब मुंता सर कीगी और देता आलम बरज़ख हुआई शिदा आलम आखिरत इन क़यामत और द अगन पस ज़िंदगी द हगे और आलम दुनिया च द मुंता सुनन सबायु पके द दे मीन्स के पर्दा दा ज़िका बरज़ख तवाई। बहरहाल चिकला यो कस मर्शी और दा कस ब्या कब्र तवरी तो चिकुम नेक बंदई वहाँ हो खुशाल भी च खदा ज़र में दे और सही खुच कुम बद कसवी वहाँ वही माँ चरता बोल रहा हाय हाय कवि चिकले कब्र की वरकूस की उस कसांतरे न रवान शी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद मफहूम दे चे मड़ा
یا د پښو کشارې اوري چې فرښتې ورته راورسي او فرښتې سوال ترې نه کوي من ربک رب دې څوک دی چې نیک بنده وي هغه ورته وایي ربي الله زما رب الله دی بیا دویم تپوس نه کوي من نبیو کا ستا پیغمبر څوک دی بیا دی ورته وایي نبی محمد صلی الله علیه وسلم دریم نمبر باندې سوال ترې نه وکړي ما دینو کا دین دې څه شی دی نو دی ورته وایي دینی الاسلام زما دین اسلام دی نو هغوی ورته وایي چې موږ ته هم دغه انداز و چې ته به صحیح جواب راکوي او الله تعالی جل جلاله اما نواله بیا دا قبر ورته فراخ کی او دې قبر کې دوه کړکۍ ورته وشي خدا کړکۍ موږ او تاسو نه وینو مثال به درکما مونږ تاسو وده یو په خوب کې یو او خوب کې څه شی ووینو یو ځای بل ځای ته لاړ شو چکر یې ووهو ځینې کسان وایي یاره ما خو بېګا شپې خوب کتلو چې خانه کعبې نه مې طوافونه کول څوک وایي زه مدینې ته تللی وم پیغمبر علیه السلام روضې ته مې سلامونه کول پیغمبر علیه السلام باندې مې درود و سلام ویلو څوک وایي وروره جانه زه حج ته تللی وم څوک وایي زه الوتی وم اوس دا څونه کسان چې خوبونه ویني څوک وایي ما پیغمبر علیه السلام په خوب ولیدلو مونږ یو ته هم نه وایو چې دروغ دی وویله تاسو دلته پراته وای او زه ناست وم تلاوت مې کولو یا مې نفل کول یا ناست وم مطالعه مې کوله نو تاسو خو یو کس باندې ولیدلو چې چا خبرې کړې وي چا لکټ نه خوځېدا قدر هم کړې وي نو څنګه ته مکې مکرمې ته یا مدینې منورې ته لاړې څنګه تا حجر وکړلو دا څوک هم نه ورته وایي ولې دا یې پوهېږي چې د خوابو جدا یوه دنیا ده جدا یو عالم دی لکه څنګه د آخرت او د دې دنیا ترمنځ د عالم برزخ دی دارنګه الله پاک یو عالم مثال پیدا کړی دی چې موږ ته په خوبونو کې هغه عالم مثال ښکاري د ما عزیزانو څنګه دا خوب ولکس مونږه رښتنه بولو خو مونږ ته یې د تګ او راتګ یا د بنګلا په نظر نه راغله دارنګې چې یو ځلې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ ته وښودله شوه چې جنت او دوزخ نه دوه کړکۍ ورته روشي نو بس مونږه یې آمنا وسلمنا بغیر د څه شک و شبهې او بغیر د څه پس و پیش
ټول مسلمانان یې منو. دوزخ نه کړکۍ ورته وشي او ورته وایي چې دا د ستا ځای و، خو په دنیا کې د زندګي کې د ښکلی وخت تېر کړی و، د هغې په بنا باندې دا ځای اوس ستا نه دی. و بله کړکۍ ورته وشي جنت طرف ته او هغه جنت نعمتونه ورته ښکاره کړه شي دا د ستا ځای دی او ته به دې ته ورځې. او د جنت ور هغه راحت او خوشحالیګانې، هواګانې، تروتازګي دې ته په نظر ورشي. په هر حال دته یو خوشحالۍ حاصله شي او دې خوشحالۍ کې بیا الله تبارک وتعالی به د باندې قیامت راولوي. د یو بل کس ته چې دنیا کې د خپل طبیعت مطابق زندګي تېره کړې وي، چې څه زړه ورته وایي، خپل ځان مکمل آزاد ګڼي، وایي میرا جسم میری مرضی، زه چې څه کومه دا زما خپل وجود دی، خپل اختیار مې دی، زما په وجود باندې زما خپل اختیار پکار دی، دا بل چا اختیار نه منم. خدا پته نشته ورته چې دا وجود دا زما نه دی، دا ما ته چا را کړی دی. به هر حال اوس دا بد کردار، بد اعمال او گناهگار، فاسق و فاجر، کافر او منافق دا چې کله قبر کې کېښودل شي، بیا دته چې نکیر منکر راشي نو د هیبت په شکل کې نو دنه تپوس وکړي من ربک، نو دی په دې وخت باندې په لړزان وي او ورته وایي ها ها ما به چې خلکو نه څه اورېدل ما به هغسې پسې ویل، ما ته څه پته نشته. دغه ګرس په راکې دي او دومره سخت پې ووهي چې ځمکې کې به خو ډېر ډوب دننه لاړ شي، اویا ګزه یادوي، یعنې ښه ډېر به لاړ شي. دارنګې دویم سوال به هم ترېنه کېږي من نبیک صلی الله علیه وسلم، هغه کې به هم دی های های ورته کوي، خلکو به چې څه ویل ما به هغسې ویل. دریم سوال چې کوم ترېنه کېږي هغه به د دین په بابت کې ترېنه کېږي، ستا دین څه شی دی، ما دینو کا دی بدلته هم افسوسونه وکړي، خو دا افسوس دلته په کار نه راځي.